بسم الله الرحمن الرحيم باب من لا تخفيف فيها. باب دې په بیان د هغه چا کې رأت تخفیفا چې ویني تخفیف د قرأت فيها په صلات مغرب کې چې ماخام مانځ کې بعد تخفیف کې قرأت چې دې دا به آسان طریقې باندې مختصر قرأت به وي. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال قال هشام بن عروه رضي الله عنه انه كان كان يقرا في صلاه المغرب نحو ما تقرؤون والعاديات ونحو من السور. قال ابو داود وهذا يدل على ان ذلك منسوخ. قال ابو داود هذا صح. نو دا وی نبی صلی الله علیه وسلم والعادیات ونحوها سور رسول امام ابو داود ویو دا دلالت کی پدی باندې ان ذا کذا قرات طوال مفصل فما خام کې دا منسوخ ده ابتدا کې دا حکم واغ نبا دا منسوخ شوی ده. وقال ابو داود وهذا دروي د مالک چې موتا کې راغره دا اصح ده. وفي قال حدثنا احمد بن سعيد السرسي قال حدثنا وقت بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق حدثنا عن ابن شعيب عن ابي عن رضي الله عنه انه قال ما من المفصل سوره صغيره ولا كبيره. ما من المفصل سوره صغيره ولا كبيره. اختلاف دے سو وی اول د مفصلات سورۃ محمد دے سو وی سورۃ فتح دا سو وی سورۃ حجرات دے او مشهور دا دے چاول د مفصلات سورۃ حجرات دے لذین نیول اخر د قران کریم پورے دې ته مفصل ویل کی نوایا الا وقسم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الناس بالصلاه المکتوبه فی الصلاه المکتوبه فرض باندې کې نبی علیہ السلام امامت کولا چې دا پنځه منځونه دي نوایا. وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قرة عن النسائي بن عمرو عن ابي عثمان النهدي انه صلى بين رسول الله رضي الله عنه المغرب فقال يقول والله احد. قل والله قد تایید د مذهب د احناف کې چې صلات مغرب هغه کې به قصار مفصل دالولي. همدا سي روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغلي عمر رضی الله عنه عبد الله بن عباس عمران بن حسین او بکر صدیق رضی الله عنه د دې ټولونه نو دا روایت راغلي دي چې تلول سو مختصر صورتونه و ماخام کې د نبی له سلام دا ویلي خبردار سفر حالت دی ورست را دي دا سي حالت دی رواني دل دي ترل دي دې وخت ډیر مختصر وایا او که خلق قوت قرات په مختصر دا معنا نه چې ناتوینا اول عصر دي شروع کړي یار وخت په نام دا وي یا اذا جاء او یا قل والله احد وي سوره حجرات نه نیولې تر خبر دي ته مفصلات ویل کېږي والعاديات القارعات الهاكم التكاثر دغه صورتونه وایي. باب الرجل يعين سوره واحده في ركعتين. نو باب دې په بیان د قرات فی العشاء کې وایي. وفي قال حدثنا احمد بن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن ابي ابي عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه ان قال رجل جوان اخبر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله اذا قدرت له في ركعتين كتين فلا. نو دا وایي ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم په سبا باندې کې دا ذرت الارض في ركعتين كلتهما دا تاکید د فی توهم د تبعیض کوي. فلا ادري ما ته پته نشتا انسیا ام قرأ ذلك عمدا ام نسي رسول النبي صلى الله عليه وسلم خبر یې روا او که قصدن دا ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. دا تردد د صحابي په دې کې چې اعاده د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کړي صورت دا نسیانن ده ځکه عادت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې باندې دالو چې دویم رکعات کې به هغه صورت ویلي چې کم اول رکعات کې لوستلو دا غینه بغیر نو دینه معلومی کی فلا یکون مشروعا لامته امت د پاره دا مشروع نه یا فعل پیغمبر اسلام عمدن کړي د بیان د جواز د پاره نو اعاده متردد د په مابین د مشروعیت او عدم مشروعیت چې دا مشروع دی او غیر مشروع او قانون او قاعده دا ده اذا دار الامر بین ان یکون مشروعا و غیر مشروع کله چې امر دایره شي په مابین د مشروع او غیر مشروع کې فعل د نبی رسول الله دا به حمل کول په مشروعیت باندې د اولاد ځکه اصل په افعال د پیغمبر علی السلام کې دا تشریع ده او نسیان چې راغله ده دا خلاف الاصل دی. د دې مثال دا څه دی چې ستاسو تردد راغی په فعل د پیغمبر علی السلام کې چې آیا نبی رسول الله دا کار کړی دا تبعید کا بیان د شرع کړی نو اکثر دار چې دا و تبعید بیان د شرع دی حاصل دار پیر د پیغمبر اسلام بیان د جواز د فارغ او زم د صورت او ما يقوم مقامه ثلاث آیات قصارین چې وي یا یو آیات طویله وي تر فاتحه پورې دی وجنا
دا د مشروعیت باندې به حمل کې نبی صلی الله علیه وسلم بیان د جواز لپاره دا ویل. اوس یو سړی یو رکعت کې د دینه معلومیږي تکرار د صورت پر رکعتین کې دا جائز دی په نزد احناف باندې، حنابلہ باندې بغیر د کراهیت تکرار د صورتو کې دا جائز دی. موالک او بعض احناف ورته مکروه وي، شوافع خلاف الاولا وي او تکرار د صورت دا خلاف الاولا دی. تکرار د صورت دا خلاف الاولا دی. او کته ولګي مانده کې ودرېنی او سوچو پکې د نو تلل بل طرف ته دا اخرنه صورت اول رکعت کې دی ویلي قل اعوذ برب الناس. په دویم رکعت کې څه چل کمخ کې زی مکروه دی کشاته دې شاته سنشته څه چل وکي همدا د صورت به او په دویم رکعت کې به اوایا نو د احناف په نسبت باندې تکرار د صورت پر رکعتینو کې نو دا جائز دی او نبی صلی الله علیه وسلم چې ویل دي قصدن ویل دي بیان د جواز لپاره دی. باب القراءة في الفجر. باب دې په بیان د قرات لوستل بچا کې په سبا کې وایا. وفي قال حدثنا ابراهيم موسى قال قال عن ابن وزان اسماعيل عن سلمة مولى عمرو بن حريث عن ابي محمد رضي الله عنه قال كان يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء فلا يسمع جوار الكنس ندیدین دا معلومیږي چې نبی رسول الله سلام اکتفا په قرات د دې آیات باندې کړی دا نو تخفیف په سبا کې معلومیږي خدا مخالف د دینا چې نبی رسول الله سلام نه ثابت دی او نبی رسول الله سلام نه دا سرویت نه دراغله چې اکتفا په دې یو آیات باندې کړی دا او دا روایت هم نشته چې نبی رسول الله اکتفا په معدوم د ثلاث آیات باندې کړی وي. معنا دار چې مراد دغه صورت کې نه مراد آیا باب ما ترک القراءة في صلاته. باب دې په بیان دا چا کې چې تر د قرات کې بچا کې په مان کې نو مون کې قرات نوې نو قرات دا فرض دی مون چې نو دا فاسد دی مون دا فاسد. پر رکنیت د فاتحه کې اختلاف دی. رکنیت د فاتحه کې اختلاف چې دا فاتحه رکن دی کنه دی دې کې اختلاف چې دغه اختلاف د معلوم شي په خپل معلومیږي چې احناف او شوافع هغه چې کوم اختلاف راځي د قرات خلف امام کې هغه به د خپل باندې معلوم شي. پر رکنیت د فاتحه کې اختلاف دی. ونیز د احناف باندې نفس قرات دا فرض دی او تعین د فاتحه دا واجب دی. نفس قرات فرض دی، تعین د فاتحه دا واجب دی. ونیز د جمهور علما ائمه او ثلاثه باندې او مصداق د رکن د قرات دا نفس قرات نه ده بلکې سوره فاتحه ده. هغه سوی مقدار مصداق د رکن د قرات دا نفس قرات نه ده بلکې مصداق د رکن د قرات هغه سوره فاتحه ده. جمهور علما وی کټول قران کریم او ما سوا د فاتحه نه فرض نه ادا کیږي. ټول قران کریم ختم کی فاتحه ونه فرض نه ادا کیږي. احناف وینا دا ثبوت د نفس قرات دا په نفس قطعی باندې ثابت دی. فقروا ما تيسر من القران. ثبوت د نفس قرات دا په نفس قطعی باندې ثابت دی، دا فرض دی. او دا تعین د فاتحه دا ثابت دی په اخبار او احاد باندې، په احادیث باندې خبر واحد باندې ثابت دی او دا واجب دی او فرض نه دی. او مون به غیر د چانه د فاتحه نه دا صحیح دی خو ناقص دی او واجب الاعاده دی. مون څه کیږي ناقص دی او چې دن واجب الاعاده دی. واجب الاعاده واجب ده نو مون صحیح دی مون کیږي. هغه وی دا رکن دی کدا دی ونکا نو مون د سره نه کیږي. دا غي مسلک او مذهب ده. وفي قال حدثنا ابو الوليد الثالث قال حدثنا معمر قال عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ومنا نقرا من فاتحه الكتاب وما تيسر. داوی مونږ ته امر کړی شه مونږ فاتحه ول فاتحه الكتاب وما تيسر. امام بخاری روایت نقل کړی دی نبی رسول الله والسلام تعلیم ورکی چاہتا خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ تا. خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ دوی اقرا ما تيسر معك من القرآن. دا حدیث په دی باندې دال دی چې دلته مطلق چې دنو قرات دا فرض دی.
دا د احناف د پاره حجت او دلیل دی چې مطلق قرات دا فرض دی وګوره من ولول بفاتحه وما تيسر دا ما تيسر لك هغه حدیث کلا ابن رافع رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړي اقرا ما تيسر معك من القران هغه حدیث او د دې حدیث نه معلومیږي چې فرض مطلق قرات دی دا حجت واضحه دی احناف د پاره فعدم فرضیت د قرات د فاتحه باندې کدا فرض وي نبی رسول الله سلام باندې ته امر کړو ځکه دا مقام د تعلیم او د بیان دی نبی رسول الله سلام بخلاد ابن رافع رضی الله عنه ته بیان کړو تعلیم یې کړو نبی رسول الله بیان او تعلیم نکینو معلومیږي نفس قرات دا فرض دی او فاتحه له فرض نه دی دا د حناف د پاره دی وایا وبي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال قال عن قال لميمون بن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر فراج بمدينه ولا صلاه نور आवाज کو مدینه منوره کې نو لا صلاه الا بقران نشته من کو قران کریم باندې ولو بفاتحه الكتاب اگر کب فاتحه الكتاب باندې فما زاد نا فما زاد دا حدیثم دلیل دی په فرضیت د مطلق قرات باندې فما زاد علی الفاتحه چې کوم زیات دی فاتحه باندې چې هغه زم د صورت و غیرها دی دا حدیثم دال دی په دی باندې چې مطلق قرات دا فرض دی او تعین د فاتحه صورت دا فرض نه دی تعین د فاتحه او صورت چې دنو دا فرض نه دی په دې حدیث باندې شوافی اعتراض کړي دي اغه دا وی دلته یو راوی پکې جعفر ابن میمون راغله دي جعفر میمون دا ثقه نه دي جعفر ابن میمون راغله دي جعفر میمون چې دنو دا ثقه نه دي امام نے صحیح وی ثقه نه دي امام احمد وی لیس بالقوی ابن عدی وی احادیث په ضعفاء کې لیکي منغویو جعفر بن میمون توثیق بعد کړه دي ابن معین وی صالح الحدیث امام دار قطنی وی حدیث معتبر ده ابن عدی وی د دې احادیث ما منکر لیدل نه دي حاکم په مستدرک وی هو من ثقات البصرین دا د بصرین ثقات راویان نه ده او دویم دی دا دلیل پیش کوي دا وی دی دا وی چې روایت دي حدیث راغله پر امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انادی الله صلاة الا بفاتحه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد هغه دا وی چې د دین ورس الفاظ داسې امرنی ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر وکا قال لنا امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انادی چې ز आवाज وکما الله صلاة الا بقراءه الفاتحه الكتاب فما زاد مونږ دا جواب کافی نه دی ځکه احناف دا وای دا نفي چراغلی نفي د کمال د پاره دا احناف قائل دي په دې باندې لا صلاه کاملا الا بقراءه الفاتحه احناف دې قائل دي لا صلاه کامل من نشتري احناف هم قائل دي چې کامل منذ بغیر د فاتحین نشتري فاتحه سرا من کامل دي بغیر د فاتحین دي منذ کو دا ناقص دي دا څنګه دي دا ناقص احناف هم دې قائل وایا وبي قال حدثنا ابن بشر قال حدثني قال حدثنا ابي ومن ابي هريره رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد وبي قال حدثنا فما زاد دا حجت دي چې سو قائل دي په فرضیت د فاتحه باندې ماند هغه د پاره دا حجت الا بقراءه فاتحه الكتاب من جواب کو حدیث نا لا صلات یو خدا دې دا نفي محمول د په اصل باندې لا صلات مند سر صحیح کیږي نا نو نفي محمول کا په اصل باندې لا صلات الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد او یا نفي د کمال نو معارضه پر ویتو کې نشته نفي د اصل مند لا صلاه نشتري من الا بقراءه الفاتحه الكتاب اذا كان وحده چې سره یوادي دا تعویل ولې کې دلیل په سده دلیل به باندې هغه حدیث دی چې کله سره د امام نووي فقراءه الامام له قراءتنا من كان له امام فقراءه الامام له قراءه
چا د پر امامینو قرات دی امام دې د پر قرات دی نو استاد مستلو تلا صلات تابع ضرورت نشته د هغه صورت کې دی چې کله یوازې وي یا امام وي امام احمد ابن حنبل نا روایت راغله ده هغه د ویلا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب اذا كان وحده التسرات التسرير راغله د پچا کې پر روایت کې تسرير راغله پر روایت دویم دلیل په دی باندې هغه حدیث ده چې جابر ابن عبد الله نے روایت راغله ده هغه وی نبی رسول الله فرمایي من صلى ركعتا ثم لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي چاچه منذ کا یو رکعت فاتحه ونل سلام دین کیږي الا ان يكون وراء الامام مگر چې د امام نو رستوي معلومیږي دا چې د امام نو رسته استا قرات ضرورت نه یې یوازې موږ کې استا قرات ضرورت ده کچېته داسي د مقتدی نو مقتدی د پاره به دا ضرورت نشته یوازې امام د پاره ضرورت ده یا سړی یوازې د نوغه د پاره دا ضرورت ده امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی به سوی وحديث جابر حسنه الترمذي في جامع وقال صحيح ناغي قول د صحت کړي امام ترمذی په دې حدیث باندې دا حدیث مونږ د پاره هغه دلیل وبه قال حدثنا قال يا مالك عن الهي بن عبد الرحمن بن مسلم على شيء ولا شيء من الزراد يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لم يقرا فيها بأم القران فهي كتاب غير غير تمام فقال فقل لا وي ما ورد لي دا بوره نه ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلى صلاه لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دا سړی چې کوم دې دې دامن ناقص دی خداج ناقص فهي خداج ناقص دی بیان کوي خداج معنا نه پیژنو غیر تام خداج دا معنا چې دا تام نه دی غیر تام اصل کې دا حدیث دا ابو هريره نه راغلی چې څوک فاتحه ونوللې د دې سړي مونږ دا تام نه ده ناقص دي دي نو قال خبر اخلاص کا صاحب ویا ما ویل ابو هريره وایا ورا امام نوسته مقرات ويم کوونه ويم قال صاحبي فغمز زراعي ما ته داسې چکونډی راکړه زور را تراک وقال ویلی اقراها یا فارسی اقرا بها لولا اي فارسی لولا في نفسك ذان سر سرن لولا او جهرن ملولا سرن لولا جهرن ملولا ګورو في نفسك ولي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر علیہ السلام ناوردی لاغی دا ویلی چلا تبارک و تعالی فرمائی حدیث قدسی دی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی دامون دا فاتحہ زمو دا عبد بمابین کی تقسیم دے جدی حدیث نمون یو جواب دا لور سرن غیر جہرین امام شافعی دا مسلک و مذہب منگو دا مذہب دا صحابی دا ابو هريره رائے دا لا يقوم به حجتا على احد دویم جواب دا کو معنا دا د زړه کې لورا استحضار د الفاظو کوا یا د معنی وکا د دې معنی په زړه کې تیار دا رائے دا ابو هريره اعتبار لما رویره ده اعتبار لا یې نشته او بلدارې کدا حکم شرعي وي دی پورې خاص نه وي به وروي چونډي کولو ته ضرورت بیا خو په جهر باندې ویل پکارو چې پیغمبر اسلام فرمایي لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا سينو غلې ورته نه کدا کار دا کوم او به وای سوي بیا ما د نبی رسول الله نه اوریدلی نبی رسول الله سلام حدیث قدسی ده چې دا مون تقسیم دي اوس مسله ده ابو هريره صراحتا داس نه وي چې ما د پیغمبر اسلام نو ورته لا صلاه الا بفاتحه الكتاب ذکر فاتحه لولا او وینا دا منځ مو د بنده په مابین کې چې دنو تقسیم دي دا قرأت دې ته صلات ویلي ولذکر دا قرأت واقع کیږي په دې مانده کې
دا مجاز اطلاق د کل د بچا باندې په بعض باندې ذکر دا قرات دا دارکانو د مانځ نه دي یاد ته عبارت په حد د مضاف سره د قراءت الصلاه د دې نظیر او مثال دار ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك معنا ولا تجهر بقراءتك وګوره مانځ باندې د قران کریم اطلاق هم شوی دی قران الفجر صلاه الفجر نو صلات د قران ویل شوی دی قران چې د مرتن صلات لانضمام احد ما الاخر د یو بل سره منځب په یوست دی اطلاق د مون په باندې شوی دی او به دینه معلومیږي چې دا لفظ د صلات دلته دا قرأت نه مراد دی یا د صلات نه مراد فاتحه مراد ده تقسیم شوی دی صلات فاتحه تقسیم شوی ده فاتحه تقسیم شوی ځکه دا مونږ چې دا خالص د الله تبارک وتعالى د پاره دا مونږ دا خالص د الله د پاره دی نو دې کې بل شي ځایږي نه چې دا تقسیم شي د عبد او د بنده په مابین کې دلته مراد نه فاتحه ده د دې تقسیم دی یا قرأت پچا کې په مانځ کې د دې تقسیم ته نه مراد دی نو مونږ د دې تقسیم ذکر نشي کېدل مونږ دا خالص د الله تبارک وتعالى د پاره دی دې کې د عبد حصہ دا نشي راځي او فنسواري ونسواري عبد وليعبد ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن يقول عبد يقول الله عز وجل أنعم عبدي يقول الحمد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مددني عبدي وهذه الآيات بيني وبين عبدي يقول عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي وليعبد ما سأل يقول رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء عبدي ولعبد ما سأل غير هذا نور سوال کې هغه ورته ورکوم یو حصہ مشترک شو یو حصہ د عبد شو دا دویم حصہ د چا د عبد شو نو د اوله حصہ د الله تبارک وتعالى دا د ابو هريره حدیث لیکن د ابو هريره دا حدیث دا معارض د هغه حدیث سره چې ورسره روان دي باب من کرہ القراءه اذا جهر الامام التورست حدیث راځي اذا جهر الامام التورست حدیث راځي دا حدیث د ابو هريره دا هغه حدیث سره معارض راغلی یا ابو هريره دوره به راغلی دواړو په مابین کې تعارض امام بیهقی وی په دې حدیث د ثابت کې چې د علي بن عبدالرحمن راغلی دا ابي صاحب نه ودا دلیل دی په ضعف د روایت د ابن اوکیمه باندې چې ورسته ذکر کیږي هغه ورسته چې کوم روایت ذکر دی ابن اوکیمه لیسی ابو هريره نه روایت کوي ودا دلیل د دې دی چې هغه حدیث ضعیف دی دا سووي امام بیهقی لیکن منګه وایي امام علی ابن عثمان ماردینی رحمه الله امام شافعی د محدثین دا مسلک او مذهب دی چې راوی کله روایت د یو حدیث وکي بیا دا حدیث ته مخالفت وکي اعتبار لما روي لا لما را رای لر اعتبار نه بلکې روایت لر اعتبار د دې دا رای جرح په حدیث کې نشي کېدل هغه روایت ده دا د ابو هريره رایا ده نو څنګه فتوا د ابو هريره دا بدلیل د ضعف د حدیث مرفوع وګرځي چې ته بیا حدیث ضعیف دی فتوی لر اعتبار نشته ده لما روی لر اعتبار ده او د ابو هريره روایت چې راغله ده هغه تر د قرات ورستراځي یو دویم جواب امام طحاوی کړي هغه دا وایي چې په حدیث د ابو هريره کې د حضرت اشیر رضی الله عنها چې نبی له سلام نه روایت کړي چې هر مندو چې هغه کې فاتحه ونلوستل شي فوهي خداج هغه دا وایي دا دلیل دی په دې باندې چې مراد د منځنه هغه مونته مراد التي تكون وراء الامام چې ورسته د امام هغه مونته مراد دی چې هغه کې یواز سړی مفتی لا امام فيه للمصلي مقتدی ته خارج مقتدی ته خارج یا امام دے یا وراء
یا یوازې دي موږ کوون کې دي او یا امام دي او پاتې شو مقتدی دي حکم نه داخلي دلیل په څه ده په دې باندې دلیل هغه حدیث ته چې پیغمبر اسلام من کان له امام فقراءه الامام له قراءه نو ماموم په حکم د من قرأ بقراءه امامه هغه کې ګرځول شوی دی نو ماموم په دې سره خارج دی هر هغه سړی چې منذ کی فلم یقرأ فی فاتح الكتاب فهي خراج یوازې منذ کی مقتدی دي حکمنا دا خارج ابو درداء رضی الله عنه اوی ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی په مثل هذا نو بلکې هغه سوی ودا حکم چې نبی له سلام ویلي من ویلي دي دا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا د مقتدی باندې حمل نه دی بل على من يصلي وحده او على الامام ابو درداء رضی الله عنه مقتدی ته خارج دی دغه قرات د امام قرات د مقتدی دی دا یا یوازې مزګون کې باندې حمل دی یا په امام باندې حمل وذلت حدیث د عباده بن ثابت راغلی د نبی رسول الله سلام هغه روایت کې راځي چې نبی رسول الله مقتدیانو ته امر کړی په قرات خلف امام لا صلاة كاملة نمنگا کمال اخلو منگم دې انکار نکو او دې لپاره دلیل موجود دی چې بل ځکه لا نفذ کمال لپاره هو لکه لا ایمان لمن لا امانت له چې سړی لپاره امانت نه وي نو هغه کافر دی نه معنا لا ایمان کامل ای مؤمن نه دی نو دې لا صلاة کامل صلاة لا صلاة كاملة هوایا فبه قال حدثنا النبي بن سليمان الذي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود الربيع الانصاري رضي الله عنه قال لكن افطر بعد صلاه الظهر فقام ابو نعيم يقدم الصلاه فصلاه ابو نعيم الناس وقال وقالت وانا معه حتى صفرنا خلف ابن نعيم وابو نعيم يدعو بالصلاه فجعل عباده يقرا بهم القران فلما انصرف قلت لعباده سمعت الاقرا بهم القران وابو نعيم يدعو قال اجل واقرا خلف الامام ولي دلیل دار وایا قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الصلوات التي يدعو فيها القراءة قال فتبست عليه القراءة فالتبست عليه التباس عليه فسود قراءة مقتدين وبان خلفه القراءة قراءة فلما انصرف وایا فلما انصرف عن الصلاة وایا فقال تقرؤون إذا جهرت إذا جهرت بالقراءة فقال بعض إنا نسمع إنا نقرأ ذلك من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرؤوا من القرآن خلفي دمان ورث القرآن الكريم موين وانا اقول ما ينادعوني ما ولم سدي ما لا ينادعوني چې منازعه واقع کیږي په قرات زما کې د قرآن کریم چې زم قرات وایم زمانه ورث خلقم قرات وایا فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إلا إذا جهرت إلا بأم القرآن وفي قال حدثنا علي بن سعد رضي الله عنه حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن علي مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث ابن ربيع سليمان قال فكان مكحول يقرأ بالمغرب والعشاء وسوى بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مكحول يقرأ بما جاء به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت يقرأ بها سكت عند كسرا فإن لم يسكت الإمام اقرأ بهما قبله وما بعده ولا تترك على حالنا من ويو شوافی و چې قرات دا به کله امام قرات و امام نورست قرات و ندا مطلقاً مدا قرآن فاستمعوا له وانصتوا او کته و چې نا امام چې قرات وای الحمدلله رب العالمین تبو الحمدلله رب العالمین سکته کې به موږ کې امام سکته و نکړ بیا بچی ته قرات که امام سکته و نکړ بیا بچی ته قرات وای که امام سکته و نکړه نو قرات ځای نشتا او که امام سکته و نکته قرات به بیا وای اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا التو صراحتا قرآن کریم حکم راغلی او بلدار دا هغه صورت کې به چې کله امام قرات وکي نو هغه نه با سکته وکي مقتدی په کې قرات وای بیا امام بلایات وای بیا هغه سکته وکي بیا امام بلایات وای که سکته ونه کې بیا د امام د قرات مقتدی د قرات ټول دیشته نه نشته اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم